د بینظیر د روپو نوې قسط چې دی هغه به تاسو ته په نوې طریقې سره میلاویږي چې د هغې لپاره څه څیزونه یې لازم کړي دي. کاغذ تاسو سره نه وي نو دې ځل له به دا روپۍ تاسو ته نه میلاویږي. نو تاسو له پکار دی چې دغه څیزونه تاسو د مخکې نه ریډي کړئ چې کله تاسو روپۍ راخلئ او دغه ستاسو سره وي. که نه و نو بیا به درته دا قسط چې دی دا به نه میلاویږي. نو دا نوي معلومات دي دا تاسو راواخلئ مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ور ورسي. زیاتر داسې غریبانان هغه اکثر خبر نه وي نو لاړ شي هلته په لیڼونو کې ولاړئ کله چې ځای ته ور ورسي نو هغه ستاسو سره پلانی ځای نشته تاسو ته به دا روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي. نو هغه بیا به بله ورځ راځي نو هم وخت ضایع شي هم په کرانو چې کومې روپۍ لګېدلې هم هغه روپۍ چې دی دا ضایع شي. نو دا ویډیو راوالی دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته ور ورسي دا لایک شیر پرېږدئ نو دا دې ویډیو له لازم ورکوئ. نو د بینظیر د روپو نوی قسط چې دی هغه به تاسو ته اوس په نوې طریقې سره چې دی دا میلاویږي. اول نمبر د دې لپاره لازم شی چې دی خو شناختي کارت دی. خو مخکې هم لازم و او اوس هم لازم دی چې شناختي کارت به ستاسو سره وي. چې شناختي کارت ستاسو سره نه وي نو ستاسو یو کار چې دی دا هم نه کېږي. یوازې د بینظیر روپۍ نه نور کارونه هم ستاسو نه کېږي. نو شناختي کارت چې دی دا له ځان سره هر ټایم چې دی دا ګرځوئ. نو شناختي کارت د دې لپاره لازم دی بل چې ستاسو شناختي کارت چې دی د ایکسپایر نه وي. که شناختي کارت ایکسپایر وي نو بیا هم دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي. نو شناختي کارت یو د دې لپاره لازم دی. بل چې ستاسو سره موبایل وي. موبایل د دې لپاره اوس لازم کړی دی چې تاسو به ځان سره موبایل چې دی دا به هم وړئ نو تاسو ته به د موبایل په تر باندې دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. ځکه چې هغه اوس وایي چې موږ به ډیجیټل ویلیټ اکاؤنٹ چې دی هغه به ډایرکټ تاسو له د دې قسط سره چې دی هغه به تاسو له کولاو نو د هغې لپاره موبایل ته ضرورت ده چې موبایل به تاسو د ځان سره لازم راوړئ. نو ځینې کسان به چې ساده موبایل لګي که ټچ والا موبایل لګي. که ستاسو سره ساده موبایل او که ټچ والا موبایل دواړه موبایل چې دي هغه به دې کې چلیږي. که ساده موبایل هم دغه کار کېږي او که ټچ والا موبایل هم به دې باندې دغه ستاسو دا کار چې دی دا به کېږي. نو موبایل به د ځان سره لازم وړئ. ځینې کس زنانه دي هغه په موبایل په استعمال باندې نه پوهېږي. نو کمې زنانه چې د موبایل په استعمال باندې نه پوهېږي نو ځان سره به یو بچی بیایي یو ماشومه د ځان سره بوځئ لور یو د ځان سره بوځئ چې کومه په موبایل باندې پوهېږي هغه د ځان سره چې دی هلته کې به یې بوځئ چې هلته کې هغه ځان سره بوځئ نو تاسو ته به روپۍ چې دی دا به میلاویږي. ځکه موبایل د دې دپاره لازم دی. نو یو دغه لازم دی. بل چې تاسو د کور نه ځئ د کور نه نو تاسو به یو کوډ چې دی دا به یاد ساتئ. ځکه چې هلته کې تاسو له اوس چې دی دغه کولاوهي اکاؤنٹ کولاوئ نو د هغې لپاره یو کوډ په ضرورت راځي چې هغه کوډ ستاسو سره وي نو تاسو به خپل اکاؤنٹ له دغه کوډ کړئ. لکه څنګه چې زموږ د بینک د اکاؤنٹ د ایزي پیسه اکاؤنٹ چې دی د هغې کوډ دغه شانتې 4 انچي کوډ چې دی تاسو به دغه ډیجیټل ویلیټ اکاؤنٹ چې دی دغه کوډ به ږدي. نو دا کوډ به تاسو د مخکې نه چې دی یاد به ساتئ. داسې نه چې کومې زنانه نه خبر او هغه هلته کې لاړ شي او هغه هلته کې کوډ چې دی هلته کې په ټایم باندې ووایي او وروسته دا کوډ یاري نو بیا تاسو خپل اکاؤنٹ ته چې دی ځان نشئ رسولی او ستاسو د اکاؤنٹ نه چې دی روپۍ به نه راوځي. نو کوډ به د کور نه چې دی یاد به ساتئ. 4 انچي کوډ هغه که هر انسي خو چې تا ته یادي هر ټایم یادي یا په کور کې چې دی دغه کوډ به یاد کوئ او لاړ به شي هلته کې به هغه کوډ ووایي. خو دغه کوډ به هر چا ته نه وایي. کم کس چې تاسو له روپۍ درکوي هغې کس ته به هم دغه کوډ نه وایي. ځکه چې تاسو ته وایي چې خپل کوډ ټایپ کوئ نو تاسو به په موبایل کې ټایپ کوئ خو دې کس ته به دغه کوډ نه وایي. دغه به ستاسو پین نمبر وي. که دغه تاسو ووي نو ستاسو د اکاؤنٹ نه چې دی بیا به خلک چې دی روپۍ میسته شي. کم کس ته تاسو ووي نو هغه ستاسو د اکاؤنٹ نه روپۍ میسته شي. څنګه چې زموږ د اے ټي ایم کوډ او هغه چاته معلوم اے ټي ایم په لاس ورغی هم ته ایستی شي. نو دغه شانتې ستاسو د دغه نه چې دی اکاؤنٹ نه به روپۍ میسته شي. نو دغه کوډ چې دی دا به تاسو یاد ساتئ لازم. نو چې دغه کوډ تاسو سره دغه به هلته کې وایي. بل چې ستاسو په نوم باندې 15 سیمان نه وي. که ستاسو په نوم باندې 15 سیمان وي نو بیا به هم د روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي. ځکه چې شپږم سیم چې دی هغه به ستاسو په نوم باندې نه راوځي. کله دې وایي چې شپږم سیم به ورکوو کله وایي چې نه ورکوو نو تاسو د مخکې نه چې دی ځان ریډي ساتئ. ځکه د پی ټي اې والا پالیسي دا ده چې هغه وایي د 15 سیمانو نه سیوا سیم نو سیم به بل نه راوځي. یو انټرنیټ والا سیم چې دی هغه تاسو رایستی شئ خو خبر والا سیمان چې دي هغه تاسو د 15 سیمانو نه سیوا نه شئ رایستلی. نو د زیاتر زنانو په نوم باندې خو به سیمان نه وي خو ځینې داسې زنانې چې د هغو په نوم باندې سیمان وي. ماشومانو چې دی هغه لکه بچي چې کم دي نو هغو په نوم باندې سیمان راسي. نو که 15 سیمان ستاسو په نوم باندې پوره نو تاسو د یو نیم سیم چې دی هغه ختم کړئ. یا کم کس له تاسو سیم رایستلی او د هغه شناختي کارت جوړ شوی نو هغه ته ووایي وایي خپل نوم ته چې دی دغه سیم ورواړوئ. چې هغه سیم ورواړئ نو د هغې نه وروسته چې دی تاسو له به سیم درکوي. ځکه ستاسو په نوم باندې چې دی او 1 کروڑ سیمان چې دي دا د دغې کسانو په نوم باندې رجسټر شوي چې دي هغه راوتلي دي او هغه به هلته کې پروت دی او هغه به ستاسو په نوم باندې ستاسو په نوم باندې به نو چې هلته کې تاسو لاړ شئ نو تاسو ته به هغه سیم چې دی دا میلاویږي. هغه به تاسو
هلته کې په خپل موبایل کې ږدئ. کوم موبایل چې تاسو د ځان سره وړئ نو په هغې موبایل کې به دغه سیم چې دی دا به تاسو د ځان سره ږدئ. نو چې هغه سیم یو کېښودلو نو ستاسو اکاونټ چې دی هغه به هلته کې هغه ویریفای کوي. چې ویریفای یې کړو نو ستاسو موبایل ته چې دی یو کوډ به راشي، یو کوډ به راشي، یو او ټي پي کوډ. نو د هغې او ټي پي کوډ په ترو باندې چې دی تاسو ته به دغه روپۍ میلاویږي. چې کله ته هغه او ټي پي کوډ هغې کس ته ووایې، یو خو پین یې که نه، پین چې کوم ما تاسو ته ووایي 4 انچي پین چې دی هغه به تاسو د ځان سره یاد ساتئ، خو به تاسو چاته نه وایئ. خو یو به تا ته هغه لاول و چې دغه ډایل کړه، به ته په خپل موبایل کې راکړې ډایل کې، او دا بل چې دی او ټي پي کوډ دا به تاسو ته په میسج باندې راځي، په هغه نمبر په میسج به تاسو ته راشي. هغه میسج چې دی هغه به تاسو واپسی چې دی هغې کس ته به ووایئ، او او ټي پي کوډ 1 ټایم پاسورډ ورته ویلی کېږي، لکه د یو ټایم دپاره دغه کوډ دغه کوډ چې تاسو ته راشي نو دغه کوډ تاسو هغه کس ته چې کله تاسو ووایئ نو هغه به د هغې نه وروسته چې دی تاسو له به روپۍ درکوي. نو دغه شیزونه چې دي دا به د دې دپاره لازمي، ځکه دې ته ډیجیټل ویلیټ اکاؤنٹ وایي. دا اکاؤنٹ بس تاسو کولاوي. بل لا که تاسو دغه روپۍ د خپل اکاؤنٹ نه نه راوکاږئ، لکه اوس دغه روپۍ دی او تاسو وایئ چې موږ یې د اکاؤنٹ نه نه راوکاږو او زموږ په اکاؤنٹ کې دې پرتې، نو دغه بس تاسو په اکاؤنٹ کې ومي الان سات چې دی دغه بس تاسو په اکاؤنٹ کې چې دی دغه پرتې، تاسو په دغې نه چې دی ځان ته ایزي پیسې هم کولی شئ، د بجلۍ بل چې دی دا ته هم جمع کولی شئ، نور بلونه ته هم جمع کولی شئ، یا د باندې د چا روپۍ نو د هغه ځای نه دغه روپۍ تاسو راغستی شئ، دا کس سره چې دی دا تاسو شیر کولی هم شئ. لکه اوس یو کس دی هغه په تا باندې روپۍ نو تاسو ډایرکټ د خپل اکاؤنټ نه چې دی اړولی شئ. لکه څنګه چې زموږ د ایزي پیسه، د جیس کیش، د بینک اکاؤنٹ دی دغه شانتې به دا ستاسو اکاؤنٹ دی. خو چې تاسو طریقه هلته کې صحیح استعمال کړه، نمبر چې دی تاسو له کم نمبر درکړی دا به ستاسو په نوم باندې چې دی د مخکې نه به راوتلی، په دغې باندې چې دی اکاؤنٹ به جوړ شوی، د اکاؤنٹ ستاسو د مخکې نه په نوم باندې جوړ شوی. څنګه چې به موږ مخکې وې ستاسو په اکاؤنٹ کې روپۍ جمع شي نو دغه شانتې دا اکاؤنٹ ستاسو د مخکې نه جوړ شوی، تاسو له ویریفیکیشن پکار دی. نو اوس چې کم دا دغه جولای، اگست، ستمبر دا اگست شروع کېږي نو دا به تاسو ته په دغې طریقه میلاویږي، او دا شیزونه به د هغې دپاره لازمي چې دغه ستاسو سره وي نو هلو به تاسو ته روپۍ میلاویږي. که دغه ستاسو سره نه وي نو تاسو ته به روپۍ چې دی دا به نه میلاویږي. تاسو به لاړ شئ، هم به وخت ضایع شي، هم چې په کرایه نه ستاسو کمې روپۍ لګي، هم به دغه روپۍ چې دي دا به ضایع کېږي. نو دا ویډیو چې دا د ټولو دپاره لازم ده چې دا تاسو راوالی، دا مخکې شیر کوئ او نورو کسانو ته چې دی دا ورورسي. نو هلته کې به دا تاسو ته دې ځل چې کوم قسم میلاویږي نو دا به تاسو ته هم ګورئ په کیم سیټ کې میلاویږي، داسې به نه چې په دوکانونو کې میلاویږي. نو په کیم سیټ کې به تاسو ته میلاویږي، تاسو به ځئ. ځینې کسان به وایي چې ریټیلر نو هغه به د دې نه اوس کټ شي، تاسو اکاؤنټونو ته به راځي، تاسو به د ایزي پیسې د هر ځای، خو د هغې دپاره به تاسو 6 میاشتې پس چې دی ګوته به هم لګوئ. لکه 6 میاشتې پس چې دی تاسو به ګوته لګوئ، یو قسط به تاسو ته میلاویږي، د دویم قسط دپاره به تاسو ګوته لګوئ. چې ګوته ولګوئ چې د هغې سره به د دې پته لګي چې دا کس ژوندی دی که مړ دی. لکه کوم زنان دی د روپۍ میلاویږي چې دا ژوندی دی که مړه ده، د دې لپاره 6 میاشتې پس چې دی ګوته به هم ستاسو لګي. نو که هغه ګوته ستاسو نه لګئ نو هغه مشکله نه ده، خو نور به ستاسو دغه اکاؤنټ ته دغه روپۍ راځي او تاسو ته به ښه په اسانو سره چې دی دا میلاویږي. نو ویډیو چې دی دا راواخلئ، دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم دا ویډیو ورورسي.